السلام علیکم ملګرو پنځپیریانو حضراتو ته یو ځلې بیا عبرتناک شکست د پیښور په ځمکه باندې مونږ د مفتي محمد ندیم صاحب ته او د هغه پوره ټیم ته مبارکباد پیش کوو په دې کامیاب مناظره باندې او ټولو دیوبندیانو ته د دا فتح مبین مبارک وي. یو ځلې بیا د پیښور په ځمکه باندې پنځپیریانو ته یو عبرتناک شکست میلاو شو. ملګرو 15 غنټې مناظره شوې ده او پنځپیریان حضرات بار بار مفتی ندیم صاحب ته وایي چې مفتی صاحب ټیم خو ختم شو، مفتی صاحب ټیم خو ختم شو. او د پنځپیریانو خپل ملګري مولانا بلال پنځپیری ته بار بار په غوږ کې دا خبره کوي چې مفتی ندیم صاحب خو نن قسم خوړلی دی او نن پرېږدي چې تر څو د دې ځای نه بې ایمانه ثابت کړي نه یو او پاسولی نه یو او همغه وشو چې د هغه میدان نه بې ایمانه شرمېدلي ثابت شو، د هغه ځای نه پاڅېدل. مفتی بلال د وجې دغه پنځپیری مولا چې کوم دی دا مناظره د هغه د وجې وشوه، هغه په جمعیت علما اسلام باندې د کفر فتوه لګولې وه خو خبر نه و چې د دې په ضد کې به دوی خپله راځي، د دې فتوې په ضد کې به دوی په خپله راځي. ځکه په پنځپیریانو کې خو په جمعیت علما اسلام کې خو پنځپیریان هم شته خو په جمعیت علما اسلام باندې د کفر فتوا او هغه ثابتول دا خو ډیره لرې خبره ده. د په جمعیت علما اسلام کې څوک بدعت او یو معمولی ګمراهي هم د چا پلار نشي ثابتولی، کفر خو ډیره لرې خبره ده. مفتی محمد ندیم صاحب ورته دا خبره وکړه چې دا تا چې کومه د کفر فتوا لګولې ده د کومو اصولو په رڼا کې دې لګولې ده که دغه اصولو ته وکتلی شي نو بیا خو تاسو په خپله بې ایمانه یې. او مفتی محمد ندیم صاحب ورته د پنځپیریانو د اصل کتابونو نه تقریبا 83 حوالې پیش کړي دي او دا به تر قیامته پورې په ټول پنځپیریت باندې قرض وي. ځکه په دغه مناظره کې خو دغه بلال پنځپیري جواب ونه کو خو دا به په ټول پنځپیریت باندې قرض وي تر قیامته پورې چې د دې جواب به کوي. د دغه بلال پنځپیري د اصولو په رڼا کې مفتی صاحب دا حوالې پیش کړي دي او پنځپیریان یعنی بې ایمانه ثابت کړي دي. د جمعیت علما اسلام خلاف چې د کمی حوالې پیش کولی پنځپیري مولا نو مفتی صاحب ورته دا مطالبه وکړه چې تا په جمعیت علما اسلام باندې د کفر فتوه لګولې ده نو کوم دی د جمعیت علما اسلام د یو مستند عالم حواله خو پیش کا، هغه به کله یو غریشتو کله بیا بل غرویشتو نو بیا یې پکې د امین صفدر کاړوي صاحب چې کوم دی د هغه حوالې پیش کړه. نو مفتی صاحب ورته وایي چې دا خو جمعیت علما اسلام سره د تعلق نه و، د ده خو خپل یو تنظیم و لکه زه د مفتی ندیم صاحب چې کوم تنظیم دی نوجوانان احناف دغه شانتې د هغه خپل تنظیم و، دا خو د جمعیت والا نه و، د ده حوالې ته څنګه پیش کوي. خو انتهایی شرمناک شکست پنځپیریانو ته میلاو شو، سرونه ښکته نیولي او په اخره کې خو دغه پنځپیریان دومره وارخطا شوي یو دوتې خطا و چې مفتی ندیم صاحب ورته د پنځپیري لقب ورکو دغه بلال پنځپیري ته نو په هغې باندې غوسه شو. وایي مفتی ندیم صاحب وایي که بیا دې ما ته پنځپیری ووایې که نه نو بیا به زه تا ته بدعتي وایم. هلکه د الله بنده ته یې پنځپیری نو په پنځپیریت باندې غوسه ولې کوې؟ مفتی ندیم صاحب هغه ځان ته دیوبندي وایي، ښه په نری وایي ته ورته دیوبندي وایه هغه پې فخر کوي. اوس ته پنځپیری تا ته یو سړی پنځپیری وایي او په دې باندې دوی غوسه کېږي وایي موږ ته به پنځپیری نه وایي، یعنې دا پنځپیری ویل او بدعتي ویل دا دوی ته یو ښکاري. نو په خپل نسبت باندې هم دا خلک شرم کوي او په اخره کې ورته مفتی ندیم صاحب دا خبره هم وکړه چې تا انعام اعلان کړی و که مفتی ندیم صاحب ما سره مناظرې ته کېناستو 50,000 روپۍ انعام به ورکوم. نو مفتی صاحب ورته په آخري ټرن کې و چې هغه 50,000 روپۍ خو اوس میدان ته راوله نو په دغه ځای کې بیا سر ښکته کړو. نو یقینا انتهایی شرمېدلي پاسېدلي مناظره خامخا وګورئ ډېره دلچسپ مناظره ده. د پنځپیریانو جهالت او د دوی دا لیونتوب به پکې تاسو وګورئ د خندا نه بچ نه شئ.